السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم امید ده چې ټول به ښه او الله مو ښه لره. لکه څرنګه چې تاسو له پته ده مو د سلسلې علی سیفي مبارکې منشوره کوم 12 نکات دي هغه مو شروع کړي دي چې په پښتو کې د خپل کوم ملګري چې په اردو نه پوهېږي دوی پرې خبر کو او ټول یې اپنو کړي او تقریبا زه د باوجود هم دا خبره کوم چونکې مو خبرې مجملې دي کیدای شي مونه څه کمی به شی پکې وشي. تاسو یې تفصیل لپاره یو چینل له انګلیش کې سیفي چینل به ولیکو او ګورو په هغې کې تفصیلي دي او بل چینل له علوم معارف انګلیش کې او ګورو هغې کې تفصیلي دي. زه چونکې مجمل او مختصر طور باندې تنون خبرون غواړم نو مو تقریبا شپږ نکات ذکر کړي وو په هغې کې درې به انشاءالله دې ویډیو کې اوس نور ذکر کم. نو اوم نمبر نقطه یې دا بیان کړې ده چې خلفا به د سلسلې خپل مریدان یې نه منې کوي که بل ځای له صحبت لسی ذکر لسی بل چا نه توجه یا فیض حصول کوي نو بالکل خلفا به اجازت ورکوي دې نه منع نه کوي. نو دا اوم نمبر نقطه شوه. اتم نمبر دا خبره کړې ده چې سلسلې سورت سالکون دي که د الله جل جلاله د قرب اعلی مراتب له ځان رسون غواړي او مطلب خپل پیر صاحب سره ورته نه میلویږي نو بل شیخ نه بیعت کولی شي طریقې خو لیکن په شرط دی که پیر صاحب او د پیر صاحب په منځ کې څه اختلاف نه جوړېدل یا پیر صاحب دغه مرید له اجازت ورکوه چې او ته لاړ شه بالکل بیعت وکړه او یا څه منځ کې مسله نه جوړېدله نو بیا به سي بل ځای کې طریقه اخیستلې هو که چیرې اختلاف جوړېدل یا اجازت ورته نه میلوېدل یا خپل پیر صاحب یې خفه کېدل نو بیا بل ځای کې بیعت نه کوي بس دی انده نصیب ده په اندازه کې مستقیم پاتې شي انشاءالله الله پرې رحم وکړي. نو دا اتم نمبر شو. انم نمبر نقطه دا بیان کړی ده چې سورت سالکون چاله کشفونه کیږي یا چې ته څه خوبونه ګوري حالات ګوري داسې نو هغه به د عوامو په مخ کې نه بیانوي او نه به یې چې ته په انټرنیټ ورکړي په انټرنیټ پر نه ورکړي چې ځان نه ویډیو وکړي دې نه شر فساد جوړیږي صرف او صرف خپل پیر صاحب له بیانو او څوک چې د تعبیر ماهر وي تعبیر ورکولی شي معبر وي نو صرف په هغه له بیانو عوامو له به یې نه ورکوو او نه به بیانو او په انټرنیټ باندې به نه ورکوو د مشرانو طرف له هدایت دي دا عملي کو او کومو ملګرو چې اوسه پرې مو دا چینل نه لایک کړی او سبسکرایب کړی نه ده نو هغه لاړ شو سبسکرایبینګ کو او لایک هم یې ته ووایو مننه.